ورغورځولې کېږي اهل عهدو ته د هغې هغه معاهده چې تاسو چا سره وعده کړې وي او هغه وعده کوونکی په دغه وعده کې خلاف وکړي یا تاسو چې هغې سره وعده کړي او هغه په یو میاد باندې کړي او هغه میاد پوره شي نو هغې ته به څنګه چل کول پکاري نو هغې ته به په ډاګه باندې ووایي چې بایي زما او ستا ډزبندي ختمه شوه ته اوس خپل پروګرام کوه او زه به خپل پروګرام کوم او وقوله تعالی دا قول د الله ورسولو له چې واما تخافن من قوم خیانتا که ته یریږې د یو قوم نه د خیانتګرۍ چې به تا سره په دې لوزنامې در سره کړې ده خو په دې کې به تا سره خیانت وکړي نو فانبذ الیهم علی سوا وړاندې کا دي ته دا ماتول د معاهدې په برابرۍ باندې بھائی خبردار زما او ستا معاهده ماته شوې ده بس ته به راځان دا کوه برابروه داسې دا حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې هغه دا کړی رومیانو سره یو ډزبندي کړې وه بیا د هغه ډزبندۍ ورځې نږدې شوې د اسلامي پوځونو له حرکت ورکړه او هغې طرف ته راکړه چې دا پوځ یې برابر کړه په دې کې یو صحابي راغی په اس باندې سور دی ویې کاته او وی ویل چې الا الوفاء لا غدر خبردار ګورې وفا او د دوکې به پکې نه وي چلونه به پکې نه وي مطلب دا دی چې ته په د هغې په لاعلمۍ کې په هغې پسې پوځونه مه ورچوه هغې ته جواب ولېږه چې ستاسو خلاف فوجکشي کومه تا ورسره معاهده کړې ده چې حضرت معاویه واورېدل نو پوځونه یې واپس کړه دا هم په روایتو کې راشي تاسو حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ابو هريره وایي چې اولېږلو مال ابو بکر صدیق په هغه کسانو کې چې هغې به اعلانونه کوي په ورځ د لوی اختر باندې په منا کې او اعلانونه بدای الله تحج بعد العام مشرک یاد ساتئ چې د سخت کال نه وروستو مشرک به حج له نه راځي دا یوه او ولا یطوف بالبیت عریان نه د سخت کال نه وروستو بیت الله شریف نه به څوک په بربنډه باندې طوافونه کوي د هغې به راکول چې موږ په دې جامو کې ټول کال ګناهونه کړي نو اوس پکې طواف څنګه وکړو نو سړي به رالل د قریشو سړو نه به یې جامې غوښتې او ښځې به د بار نه رالې هغې به د قریشو د ښځو نه جامې غوښتې نو که به یې له یې ورکړې نو دغه به یې کو که نه ایسته به یې کمیس او پرتوګ وغورځول بربر به تاوېدل د جهالت خو یو کار نه که نه او ویوم الحج الاکبر یوم النحر دا اوس بله خبره ده دا یوم الحج الاکبر دا عبارت دی د ورځې د اختر زمونږ په عوامو کې حاجي اکبر دی ته وایي چې د جمعې په ورځ باندې عرفه راشي پوهېږئ پرې باندې دا غلطه خبره ده داسې نه ده داسې نه ده بس حج دی حج اکبر او دا د دې وجې نه وایي چې عام خلک عمرې ته حج اصغر وایي نو د هغې په مقابله کې حج ته حج اکبر وویلی شو او دا معنا چې پکې چا کړې ده هسې د خپل ترخ نه یې کړې ده وانما قیل اکبر ځکه وایو من اجل قول الناس الحج الاصغر عمره دا د وجې د وینا د دې د عامو خلکو نه چې هغې عمرې ته وړوکی حج وایي نو خود به خود اصل حج غټ حج شو نو په نبذ ابو بکر الی الناس پس وروغورځاو ابو بکر صدیق مشرکانو ته فی ذلک العام په دغه کال کې
هغه معاهدې نو فلم يحج عام حجة الوداع بیا ابوبکر صدیق حج نکو وکال د حجة الوداع هغه باندې حج په النبي صلی الله علیه وسلم نو معنا دا شنو فلم يحج بعد عام حجة الوداع پس حج نکو پس حجة الوداع اغنا چې پای کې حج نبی علیہ السلام کو مشرک یو کال بعد چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حج لتاو حجة الوداع کو نو بای کې یو مشرک بینو دغه مشرکانو باندې پابندی لګیدلې و باب اسم من عاهد ثم غدر امام بخاری باب دی ګناه د هغه چا چې معاهده وکي او بیا په هغه معاهده کې غداری کوي هغه معاهده ماتوي او قول الله عز وجل لا قول الله ورسول الله الذين عاهدت منهم هغه کسان چې تا معاهده کړی د داغي سره ثم لم ينقضوا عهدهم في كل مرة او به نه ماته کړی خپل معاهده په هر کرت کې چې څو ځله تاسو سره معاهده کړی سر ته رسول د الآیت نو د دې حکم دار چې دوی توا په برابرۍ باندې خبره کوي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خلال سلور خصلتون دي من كن فيه دا چې پچا کې موجود شو کان منافقا خالصا دا به خالص منافقي من اذا حدث كذبا یو هغه سره چې هغه خبرې کوي نو دروغ وای یوا و اذا وعد اخلف کله چې وعده وکړي دغه وعده خلاف کوي دوا و اذا عاهد غدر او کله چې چا سره معاهده وکړي نو پای کې غداری کوي او نمبر 4 و اذا خاصم فجر چا چې په جګړه شي نو غړي وړي وای ردی بدی وای کنځلې کوي من كانت به خصلة منهن چا کې چې د دې سلور خصلتون یو راشي نو كانت به خصلة من النفاق په دې کې یو خوې د منافقت پیدا شو حتى يدعها حتى چې پریدي نو به د منافقت نه بخلاش حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التميمي عن أبيه عن علي قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن علي رضي الله عنه هو من ندي لكلي ده پیغمبرنا مگر قرآن هم تي لكلي ده او ما في هذه الصحيفة او هغه خبرې دي چې په دې صحیفه کې دي دا توري پتی کې به ځان سره ګرځول دا یو پایلو قال النبي صلى الله عليه وسلم هغه صحیفه کې دادي سدي پکې المدينة حرام مدینه د دې به عزت حرام ده ما بین عائر لا د عائر غرنوالا الى كذا د پلانی ځای پورې دا بل طرف د مدینه یادای فمن احدث حدثا پدې کې چې چا یو نوې کار د اسلام خلاف او دین خلاف پیدا کو او آوا محدثا یا یو نوې پیدا کوونکی ته زی ورکو زی ولا ورکو نو علیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین پس پدې باندې لعنت د الله دی او د فرشتو دی او د خلقو ټولو دی لا يقبل منه عدل نبا قبلی دنا فرائض ولا صرف او نبا قبلی دوین نفل نبا په نه دوین نفلی عبارات په قبلی نه فرضی عبارات په قبلی وظیمه المسلمین واحده زمداری د مسلمانانو ټولو یو ده یسعى بها ادناهم منډه کولې شي په دې لوزنامه باندې اغا ادنا مسلمان هم حتی چې زنانه چاله پناه ورکړم ته ورته څه نه وي اوس مسلمانانو کې یو مسلمان یو غیر مسلم ته پناه ورکړه فمن اخبر مسلما چا چې ما تکړه یو مسلمان ته هغه معاهده ده هغه چې هغه معاهده یو سړي سره کړې وه او دا هغه مړ کو نو علیه لعنت الله والملائکة والناس اجمعین لا يقبل منه صرف نبا قبلی دین نپل ولا عدل نفرس
ومن والا قوما بغیر اذن موالیه هغه څوک چې ولایت قائم کی او ورواوړي یو قوم ته بغیر د اجازت د خپلو مواليونه، یعنې خپل مولا پرېږدي او بل سړی وایي د پلاني مولا پلانې زما مولا دی، یا یو سړی دی د خپل پلار په ځای باندې وایي پلانې زما چې کوم دی پلار دی، پلانې مې پلار دی. دا زمونږ جمعیت والا ویل کنه چې یو بل ته ویل هم کس کے بچے هم کس کے بچے کی بڑی باری دا بل به ورته ویل چې قاضي کې یو ځل یې مولانا عبدالرحیم صاحب دا کوي دا خو ډېر یو دغه سړی و هلکانو دا چغې شروع کړې وې نو هلته یو رکن جماعت و د هغه زوی پکې و هغه ته یو پلان دلته راشه ویل دا دغه وایي ویل دا ستا دوی زوی چې د زوی نه یم زه د قاضي زوی یم هم بچی کس کې هم بچی کس کې وایي که نه نو دا د خپل پلار په ځای باندې سړی بل چاته نسبت کوي د څونه سزا ده نو د هغې سزا دا ده وایي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال وقال أبو موسى حدثنا هشام ابن القاسم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال كيف كنتم تلك سوچ کوئی ارتکو تخا كيف كنتم سنگ بيي تاسو ابو هريرة ويدي مرغروتا سنگ بيي تاسو إذ لم تجتبئوا إذا لم تجتبئوا دینارا ولا درهما سرنگی بی حالت تاسو کلا چی نبا اصولوی تاسو یو اشرپی لرا او نروپی لرا دو ټیکس په شکل باندې د غیر مسلمون پتاسو برسی او زمانه راشي ابو هريره ورته وایي پتاسو برسی او زمانه راشي چې دا کوم خلق تاسو لره غیر مسلم ټیکس ترکي نو ستاسو په عمل کې به دومره کمی راشي او ستاسو په اطاعت ربي کې به دونه کمی راشي چې دغه خلق به ستاسو د اطاعت نه انکار وکړي نه به دله بیا په ټیکس کې یو روپۍ درکوي او نه به دله اشرفۍ درکوي دا زه یو ما ته ویل چې لږ ګران غوندې دی دا لم تختبئ دا ټکي دا ترجمه دا ده چې لم تشتبئ دا د جبایت نه دی جبایت دغه ټیکس ته ویلی کېږي کومه چې په دغه باندې د خلکو نه اخیستی کېږي د غیر مسلمونه نو معنا دا ده څرنګې به حال ستاسو وي ای خلکو مسلمانانو کله چې تاسو نشئ حاصلولی اشرفۍ او روپۍ په ذریعه د ټیکس باندې خلک به نه انکار وکړي غیر مسلم نو فقیل له وکیف ترى ذلک کائنا یا ابا هریره فقیل له ابو هریره ته ویلی شو چې وکیف ترى ذلک ته څنګه اینې دې لره موجود ای ابو هریره دا خبره څنګه موجوده شي دا تاله کوم ځای نه وویله ورته چې یو سړی خبره کوي نو د خبرې ځای به ښکاره کوې دلیل به ښکاره کوې منشه به ښکاره کوې ته چې دا خبره کوې نو تاله کوم ځای نه وویله ته خو څه پیغمبر دی چې وحی ته راغلی که نه نو هغه وایي قال ای والذي نفس ابي هريره بنفسي ای حرف ایجاب دی ایمانا او والذي نفس ابي هريره بيدي هغه خدای مې قسمی چې روح د ابو هريره دا په لاس کې دی دا ما فهم کړی دی عن قول الصادق المصدوق د وینا د هغه انسان نه چې هغه انتهایی راسباز او المصدوق د هغه تصدیق کړی شوی دی چې جناب رسول الله دی دا ما د نبی علیه السلام نه زده کړې دا خبره ځان نه کوم قالوا عم ذلك د شاګران ورته وایي عم ذلك دار سوج نجی عم ذاک دار سوج نه بدا کار کیږي
چې موږ به 1 روپۍ او اشرفۍ موږ د دې بېدینو ذمیانو نه به نشو حاصلولی دا به څنګه جي قالا تنتهکو ذمة الله و ذمة رسوله ابو هريره ورته وایي دا وبشلولی شي ما ته به کړی شي ذمهداري د الله او ذمهداري د رسول یعنی په تاسو کې به د الله او د الله د رسول د ذمهدارو هغه توفیق ختم شي او جور او ظلم طرف ته به مایله شي نو چې مایله شي نو په یشد الله قلوب اهل الذمه لکه ګورې ټکو ته ګورې ډېر ګران دی راځي نو په یشد الله قلوب اهل الذمه کلک بکی زړونه الله د ذمیانو فیمنعونا نو پس منکی با ما بأیدیهم اغا روپی و اشرفی چې دغې په لاس نه دی لګوي څنګه چې تاسو الله او د رسول په حکم کې ظلم شروع کوي جور شروع کوي نو د هغې زړونه به الله سخت کي او دغه ټیکس به تاسو نه منې کي نو دا راته وایي په ابو هریره وایي ملګرو په هغه وخت کې هم پوزیشن څنګه ځان ته وګورئ لږ لاندې باندې وګورئ بیا به تاسو په دې باندې پوه شئ بس ته پرې ځوان ښه بابون بلا ترجمه دی انشاءالله دغه نه بیا وایي